تاسو سره په دغه مجلس کې شریک یم. الله دې زموږ ټولو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. زما قدرمندو، مختلفو ملګرو د راتلونکي پروګرامو متعلق خپل ما فی الضمیر اظهار وکړو او څه مفید مشورې جماعت ته ورکړې. الله دې دوی ته د دغه مشورو بدل ورکړي او جماعت دپاره دې الله برکت پکې واچوي. زما قدرمندو، جمعیت علماء اسلام د پاکستان تاریخ نه زیات عمر لري، بلکې د جمعیت علماء اسلام بنیاد دا 13 کال کې 100 کاله پوره شوي. په دغه حوالې سره یو 100 ساله اجتماع هم شوی و. مقصد مې د دې خبرې دا ده چې موږ اکابرینو دا جماعت تر دغه ځای پورې ورساوه او نن دغه جماعت د تاسې او د موږ په لاس کې. الحمدلله ثم الحمدلله، موږ د الله رب العالمین ډېر زیات شکر گزار یو چې الله رب العالمین موږ ته په دغه جماعت کې د خدمت کولو موقع نصیب کړي او موږ د دغه جماعت سره ملګري یو. الله مو دې تر مرګ ورځې پورې له دغه جماعت سره دغسې ملګري وساتي. دما قدرمندو نیسته ضرورت انشاءالله دغسې به آواز رسي. دما قدرمندو، جمعیت علماء اسلام تاریخ دا تاسې نه پټ نه ده. خو دما قدرمندو، جمعیت علماء اسلام په دغه بلد کې سیاست کوي. زموږ اکابرین د جماعت اغراض و مقاصد او بنیاد ږدولو په ټیم هم په دغه شي سر خلاص و چې موږ د دغه جماعت بنیاد چش دپاره ږدو. الله رب العالمین حکم ده: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. اکابرینو دغه حکم په تعمیل کې چې الله پاک دغه نظام په ټولې دنیا باندې غالب کړي، د دغه جماعت بنیاد دی. نن په دغه ملک چې ډېرې سیاسي پارټۍ هغه خپلې هلې ځلې کوي، خو د هرې پارټۍ کارکون نه، ورکر نه، ملګري نه پوښتنه وکړه چې دا سیاست د کومې ژبې لفظ ده او سیاست معنی څه ده. نو نه دا پته شته ورته چې معنی یې څه ده، او نه دا پته شته ورته چې دا د انګریزي ټکی ده، دا د عربي ټکی ده، دا د پښتو ټکی ده، دا د فارسي ټکی ده. کومې ژبې ټکی ده دغې معلومات نشته و. او تاسې او موږ ګورو چې موږ سیاسي خلک هغو ته وایو چې درواغ ډېر وایي. که کله چیرې چاته
یو سړی غلط مجلس وکړي ورته یې ما سره به سیاست نه کوې لکه ما سره به دوکه نه کوې نو سیاست دا دوکې نوم ده دا د فراډ نوم ده دا د درواغو نوم ده کوم سړی چې سیاست کوي نو یخ ته په هغ نظر سره کتلی شي چې دا سړی خو ډېر درواغجن سړی او زما قدرمندو دغه پراپیګنډا دا هغو قوتونو شروع کړې ده چې کوم قوتونه د دغه خاورې اوسېدونکو هر انسان په سوچ باندې خپله قبضه کول غواړي ځکه یې د سیاسي خلکو وقت د سیاسي خلکو هغه درنوالی دا د عام انسان په دماغو کې داسې ورچولی ده چې دا خو درواغجن دي دا خو فراډیان دي دا خو دوکېمار دي دا خو غله دي دا کرپټ خلک ته لہذا په دغه تصور سره د موږ نوجوان تربیت کوي چې سیاسي خلکو باندې به اعتماد نه کوو په دغو حالاتو کې د موږ اکابرینو د دغه جماعت بنیاد ږدول او د دغه جماعت په بنیاد باندې اعلی کلمت الله دپاره او خدا کی زمین پر خدا کا نظام دا مقصد ورکول او په دغه ککړ میدان چې ځان یستل او دا هلې ځلې کول دا منډې وال دا ډېر لوی امتحان کې ځان اچول خو به هر کیف د دغو ټولو مجلسو باوجود موږ اکابرینو دغه میدان ته دنګلي دي او نن ډېر وخت نه جمعیت علماء اسلام په دغه میدان کې د خپل کردار په بنیاد باندې ولاړ موږ یاد دي چې حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه چې کله په ملتان کې مدرس و او هغه وخت باندې د جمعیت علماء اسلام کار شروع په سن 54 کې چې د جمعیت کار شروع کېده یو څو علماء کرام دا په دا ټول ملک چې منډې تللې حضرت مولانا بنوري صاحب ایوب جان بنوري صاحب رحمه الله وی چې موږ مدرسې ته ورغلو یو پښتون ملا راغلی درون وجود و یو بیګ ګیلاس چې ما مدرسې خادم ته ورته ویل چې دا خو ماته څوک میلمه ښکاري نو چای مو ورته وغوښته چې ناشته غوندې مو ورته راوړه تعارف مو سره اوسه نو ده ماته ویل چې موږ خو پروګرام شروع کړی ده په دا صوبې چې علماء کرام جمع کوو او د یو سیاسي جماعت جمعیت علما یا داسې نظم یا جماعت پروګرام شروع کړو د تعارف نه بعد معلوم شو چې دا حضرت مفتی صاحب رحمه الله نو د ما قدرمندو هغه منډې هغه ترنډې حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه چې په سن 62 کې اول وار د قومي اسمبلی ممبر نو د ویل چې ما به دا سوچ کوم چې الہ العالمین په دا مدرسې چې له طالبانو سره قال الله قال رسول الله علماء سره علمی مجلسونه بحثونه هغه تحقیقات هغه مجلسونه پاتې شول او موږ د داسې جې ته راوستو چې دلته لغړ مخلوق سره مو سر شو اوس خو الحمدلله دا پړدوک کمیس دور عیب نسی ګڼلی پخوا زمانه کې و په اسمبلی کې د پړدوک کمیس سړي ته ډېر په کمزوري نظر سره کتل او ټای پینټ کوټ دا یو لوی شای و د ما قدرمندو
بیا د هغې سره سرتور سرښځې په هغه مجلسو کې نیم لباس اغوستې ښځې ما وایي چې خدای پاکه موږ دې دلته چېرته راوستي د موږ دلته راتلو مقصد خو بهر کې وی په سن 74 کې او 73 کې چې کله د ملک آئین جوړېده او د ختم نبوت مسله راغله نو بیا د ټولې اسمبلۍ فیصله دا وکړه او د موږ په مطالبې یې فیصله وکړه حالانکه په قومي اسمبلۍ کې نه دی نه مخکې او نه دی نه بعد چې د پارلیمنت ممبر نه وي د اسمبلۍ ممبر نه وي او د اسمبلۍ ته راځي او مجلس کوي خو موږ دا مطالبه کړې وه چې د قادیانیانو ته اجازت ورکړو چې د دوی څوک رئیسي او دلته موږ سره په دغه مجلس کې شریک سي او خپله مقدمه پیښه کړي چې سبا دا نه وایي چې موږ خو چا اورېدلی نه یو موږ مجلس چا نه ده اورېدلی موږ عقیده دا نه ده موږ خبره دا نه ده نو بیا د موږ په وینا باندې قادیانیانو هغه مشر راغوښتی او راغی په اسمبلۍ کې خو مخکې نه دا یو بحث شروع نو چې کله دا سړی راغی نو سپینه ږیره سپین پټکای سپینې جامې عام دا ممبرانو ولیده نو دا یو ممبر به راته ما نه به یې پته کولې مفتي صاحب تاسې دغه سړي ته کافر وایي ته دا د رنګ ته وګوره دا د ږیرې ته وګوره دا پټکي ته وګوره دا لباس ته وګوره موږ به ورته چې تاسې لږ صبر وکړئ چې دوی عمولا مجلس سره شروع سي بیا به خبرې کوو وایي چې کله د خپل مجلس کاوه نو په هغې کې د قرآن ایتونه تلاوت کول حدیثونه یې بیانول بیا به دا خلک راله چې دا خلک نه دي مسلمانان نو یو ماحول داسې جوړ سه چې هغې کې دې خلکو باندې جرحه کول دې خلکو باندې سوال کول دا یو لوی مسله امتحان و خو دلته اسمبلۍ ټولو ممبرانو اتفاق په ما باندې کړی چې دوی سره به سوال جواب زه کوم ځکه به دا خلک راته ما نه به یې پاتې کوم نو ما چې کله جرحه ورباندې کوله نو اول سوال مې په وکړ چې ما داسې لیدلي دي کتابو چې غلام احمد قادیاني وایي چې کوم سړی په ما کلمه نه وایي د اسلام دایرې نه بهر ده نو ته څه خیال ده دغې بارې وایي ده ویله چې دا ټیک ده خو د اسلام دایرې زیاتې دي یوه دایره ده بیا بله دایره ده بیا بله دایره ده که یوې نه باره سي بلې چې بیا اسلام چې موجود ده ما بیا ورته وویله چې هغه دا هم لیکي چې کم سړی په ما باندې ایمان نه رارئ دا د کنجریو اولاد ده او د زناکارو اولاد ده نو تا څه خیال ده په دې وخت نشته چې هغه تفصیلات بیانو خو ختم نبوت والو هم او جمعیت والو په دې کې باقاعده هغه ټول بحث هغه کړی ده او ما خیال 400 صفحاتو نه زیات کتاب مجموعه ده نو چې کله دا قومي اسمبلۍ ممبران په دې پوه شي چې دا خو موږ ته د زناکارو اولاد د کنجریو اولاد وایي که موږ کلمه په ده باندې نه وایو نو بیا ټولې اسمبلۍ بالاتفاق فیصله وکړه چې دا خلک د اسلام نه بهر او د جمعیت علما اسلام قیادت په دې چې کامیاب سه نن قادیانیان دنیا ته دا نسی ویلی چې موږ نه یو اورېدلي او اسمبلۍ به فیصله کړې بیا چې کله دا مرحله تېره سوه او آیین کې هغه الفاظ لیکونکي وو نو د پیپلز پارټۍ یو قانوندان اوس مړ د خدای دې وبخښي عبدالحفیظ پیرزاده وی هغه دا خواهش درلاره چې په دا آیین کې د قادیانیانو نوم خو د رئیس خو د غلام احمد نوم دې نه راځي حضرت مفتی صاحب دا ضد کوو چې نه د ده نوم به پکې لیکي وجه دا وه چې نن هم د قادیانیانو تقریبا 8 فرقې دي څوک احمدي ګروپ ته څوک لاهوري ګروپ ته څوک غلام احمد قادیانی ده څوک څه شی دي څوک
خو اته فرقې دي اوس. نو حضرت مفتی صاحب خواهش دا و چې موږ دا ټول قادیانیان پکې شامل کړو. نو لہذا په آئین کې ورباندې لیکل غوښتل چې غلام احمد قادیانی پیروکار که هغه احمدی دي که هغه لاهوري ګروپ ته که هغه بل ګروپ ته چې دا ټول پکې شامل شي. نو هغه سره چې نور مجلس پاته نه سو نو ما تر اخر چې وی چې مفتی صاحب دائم الملک آئین خو ډېر پاک آئین ده او اسلامی جمهوریه پاکستان آئین ده. لہذا په دغه چې داسې کافر سړي یا داسې پلیت سړي نوم ولې ګډوي چې دا آئین په پلیت کړو. نو ما ورته ویله چې په قرآن کې د فرعون ذکر ستا که د فرعون په ذکر باندې او د نورو د لګانو په ذکر باندې قرآن نه پلیتېږي نو د غلام احمد قادیاني په نوم باندې آئین نه پلیتېږي په چې ویلي کړه. نو بیا یې په چې ولیکلی نن هم که تاسې ګوره که موږ د شناختي کارت فارم ده که پاسپورټ فارم ده که بل یو ووټ اندراج فارم ده په هغې کې چې کومه عقیده لیکلې سوې ده هغې کې دغه الفاظ ټول لیکلي سوي. نو دا د موږ د اکابرینو هغه محنت نو چې کله دا فیصله وسوه او موږ الله پاک کامیاب کړو نو ما په هغې ورځې د الله پاک شکر ادا کړ چې شکر الحمدلله الله پاک دغه مقصد دپاره موږ د اسمبلیو ته رسوو. په دې ما عزتمندو دغې دپاره یغو خلکو چې کوم مراحل طی کړي دي موږ یاد دي چې موږ به کله په دا بازار چې تلو کمیسه پړدوک به دې اچوله او یا به دې په سر ټوپۍ وه نو دا عامو خلکو به نارې کړي دا ملا لاړی حلوی خوړونکی لاړی فلانکی او وظیفو ولاړل دي او دا وسو او دا وسو. دا وجه دا وه چې انګریز چې کوم ده هغې خلاف د ما اکابرینو یو تحریک چلوله نو هغې د وجې نه انګریز د ما د مدرسې بنیاد ږدولو نه بعده په سن 1857 کې چې کله مسلمانانو ته شکست میلاو شو او په 1867 کې حضرت مولانا قاسم نانوتوي صاحب رحمت الله علیه د دارالعلوم بنیاد ږدولی. زما قدرمند او عزتمند هغه وخت باندې انګریز دا سوچ نه و چې دا تحریک د مدرسې یا دا بنیاد د دغو علماء کرامو دا به یوه ورځ ما دپاره درد سر جوړېږي. خو د ما قدرمندو عزتمندو هغه 1867 چې اکابرینو چې کومه غیسه یې له خپلې لیندې ایستلی و نن د دشمن په سینې چې لګېدلی او نن هر طرف ته د ملا او د طالب او د مدرسې او د جومات او د ملاتوري سړي دا غندنه چې کوي یا دا مجلسونه چې کېږي دا دهشتګردۍ الزامونه چې لګېږي د هغې اصل بنیاد دا ده چې دا د موږ اکابرینو هغه سیاسي علم و چې دوی د عالم کفر خلاف بلند کړی. زما قدرمندو نن ټول عالمي کفر په دې متفق ده چې موږ به څرنګې د دغه سیاست دا د ملایانو سیاست لاره نیسو مخنیوی به یې کوو. لہذا هغې دپاره کله مدرسو چې اصلاحات دي کله د ختم نبوت په مسئلې باندې بیا یوه دا شورشا د موږ حکمرانان مسلسل د هغې نگراني کوي او مسلسل په هغې باندې کار کوي لګیا دي د موږ ادارې په هغې باندې کار کوي لګیا دي چې په څه طریقې به دا مدرسو څه اصلاحاتو په نوم باندې مخنیوی وکړو په څه طریقې باندې به په ملک چې په اسمبلیو چې د ختم نبوت دغې مسئلې متعلق څه مجلسونه وکړو. لہذا که خاتم النبیین لفظ د موږ وزیر اعظم صاحب نه ویلی یا یې غلط ویلی یا د صحابو توهین یا د پیغمبرانو توهین یا د داسې مجلسونه دا د ژبې ښویدل نه دي دا قصدن عمدن کوي چې عام مسلمان په زړه کې
د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اهمیت او قدر دا کم شي. زما عزتمندو موږ د خپلو اکابرینو چې هر څومره شکریه ادا کو، د موږ مشرانو چې څومره سړی وکړي چې الحمدلله ثم الحمدلله د مدرسو قیام، په اسمبلو کې کردار، په خانقاهو چې کردار، په مدرسو چې کوم کردار د موږ اکابرینو ادا کړی ده، الحمدلله نن د موږ عقیده د موږ ایمان هم محفوظ ده او راتلونکي نسل ایمان هم محفوظ ده انشاءالله. خو د ما عزتمندو اکابرینو هغه سیاست، هغه جماعت، هغه سلسله نن تاسې موږ ته حواله کړې چې آیا موږ د دغو خلکو سره، خو د ما قدرمندو یو وخت او زمانه داسې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه چې د اسلام اشاعت، د اسلامی نظام قیام او د هغې تحفظ دا به صحابه کرامو په خپلو وینو او په تورو باندې کول. خو د ما عزتمندو نن نه 200 کاله مخکې چې کله په هندوستان کې هغه د تورې جنګ هغې ته شکست میلاو شو او اکابرینو دا خپل د هغه جنګ تصور یو ور بدل کړ چې موږ به اوس د ملک او د رواج مطابق په سیاسي میدان کې د دغو خلکو مقابله کوو او بیا یې تحریکات شروع کړل. دا تحریک ریشم رومال او تحریک آزادی او تحریک خلافت او دا نو د ما قدرمندو عزتمندو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایي چې په دې زمانه کې کوم سړی له علماء کرامو سره په جلسې او په جلوس کې شرکت کوي، وی د ما دا یقین ده چې په ورځ د قیامت په دا سړی د بدر صحابه سره ولاړ شي. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چا پوښتنه وکړه چې حضرت ته یو طرف ته خو کومه ده بخاري شریف او درس او تدریس کوي، حدیث و سبق لولوي، او بل طرف ته د جمعیت علما په سیاسي جلسو چې شرکت کوي، نو تا په نیز باندې د دو کې څه فرق نشته؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی ورته ویل چې زه په کوم نیت د جمعیت علما جلسې ته او سټیج ته زه په هغه نیت باندې دارالحدیث ته د حدیثو درس لپاره ما په نیز باندې د حدیثو درس او د جمعیت علما سټیج کې اسم. نو د ما قدرمندو جمعیت علما اسلام نن چې په کم میدان چې ولاړ ده، موږ خو د الله شکر ادا کوو چې موږ د اکابرینو په لار باندې راوړو او نن د ما ورکر ته دا اعزاز حاصل ده. د نورو پارټونو د ما ورکر اعزاز دا ده چې دی د سیاست په مطلب هم پوه ده، د جماعت په اغراض و مقاصد هم پوه ده، د خپل عمل باندې هم مغز خلاص دي چې موږ چا دپاره لګیا موږ چش دپاره لګیا. دا نورو پارټو خلق ورکران یا د دوی دا په دې باندې سر نه ده خلاص، د دوی خپل څه ذاتي مطالبې، څه ذاتي مقاصد، څه ذاتي خواهشات هغې دپاره خو او دا یاد ساته په دغه ملک کې نن چې کوم مروجه سیاست په دې کې ورکر دا صرف او صرف نظریاتي ورکر د جمعیت علما اسلام سره ده، بل یوې پارټۍ سره ورکر نشته. نورو پارټو سره ووټران شته، ووټر زیات دي، ولې چې د مفاداتو سره تړلی ده نن ووټ. آی پل ده، آی مټه ده، آی ګلی ده، آی تالاب ده، آی پلانکای شای ده، آی پلانکای شای ده. نو موږ او تاسې دا ورکران او د جماعت دا ذمه داران کله وار په دا الیکشن زمانې چې په دغه شي باندې غلط شو او هغه ذاتي رنجشونه جماعت ته ورمخته
خو د ما عزتمندو د نن دور سیاست کې د جمعیت علما اسلام کردار او د ما ورکر غوندې ورکر بلې پارټۍ سره نشته ده او ما په خپل ورکر باندې همیشه فخر کړی ده او بیا یې به کوم د ما عزتمندو د ما ورکر دا یو اعزاز لري د نورو پارټو په دغې وجې باندې نن د جمعیت علما اسلام مرکزی قیادت د خپل ورکر په بنیاد باندې دومره فخر کوي او هره پارټۍ دا وایي چې یاره ورکر که ده بیا دا جمعیت علما اسلام سره نو د ما عزتمند تا د دغه ورکر یو جواله یو متحد کېدل او په خپلې نظریې او په خپل سوچ او په خپلو اکابرینو پسې تلل دا نن دنیا دپاره یوه نمونه ده او چې کم نظم سره او کم امن سره دا تیره اجتماع موږ تیره کړه 14 ورځې د ما قدرمندو عزتمندو دغه اجتماع نه چې کوم پیغام تللی ده بعضې خلک وایي چې موږ څه منده کړه خو د ما عزتمندو عالمي کفر چې کومه پراپیګنډا د مذهب خلاف د ملا خلاف د مدرسې خلاف او کم رنګ او کومه چهره دنیا ته پیښه کړې وه الحمدلله په 14 ورځو کې جمعیت علما اسلام ورکر هغه چهره ومینځله او نن عالم اسلام خلق او د عالم کفر خلق دیتا حیران دي چې دا ملګانو 14 ورځې په لکونو خلق دلته ناسو او عجیبه خبره بله درته وکړه چې دا موږ کوم ځای کې ناسو په دا روډ باندې په دا چې د مالټو بوټي یا بله چا خبره درته چې موږ ورتلو دا مالټو پورې مالټې ځوړنده وي او چې راتلو دا دغسې جوړندې چا مالټا پرېکړه کړې دومره پر امن خلک او دا د میډیا خلکو بیا هلته زنانه ورته چادر یا چونی ورپسرول یا هلته د خلکو عزت یا هلته صفایي یا هلته پر امنه پاته کېدل هلته تلاوتونه لمنځونه جمع دا یو ډېر لوی پیغام تلی ده د ما د ورکر له طرفه د ما عزتمند و هغې باوجود عالمي کفر په کور چې ناست نه ده دا سوچ نه ده راغلی چې موږ به خپل میشن ختمو هغه نن هم لګیا دی او د ما عزتمند مولانا صاحب خدا وایي چې که د موږ باغ کې سیاسي خلکو خپلو مفاداتو ته نه وای کتلي او خپل حکومت ته نه وای کتلي نو دا حکومت تلی وای او نن هغه سیاسي ګوندونو خپلې فیصلې وکړې خو د ما عزتمندو موږ جمعیت علما اسلام مشرانو دا فیصله کړې ده چې تر څو مو دا سړی په سرلک درولی نه ده تر هغو یې پرېږدو نه دا یې تاسو په بنیاد ده چېرې یو کلي ته یو مېلمه ورغله بیا هغه ملک په جي باندې ناست و بیا مازدیګر ماښام ټایم و مېلمه ورته ویله زه جه یو غریب سړی ناست و ډېر کلک سات ورته وکړه نه څه شی کوي چې جې ماښام ده شپه ده ناوخت پسې در باندې پیدل سفر یې خو ده ورته چې نه زه ده ست ورته کوو خو بهر کیف هغه مېلمه لاړی چې لاړی نو دا کلي ملک دا غریب سړي ته ورته نه خدای دې تا ته ښه در وښیي دا سړي ته یې دومره کلک ست کولی تا سره څه شی دی دا مېلمه په دې چېرته چلمولی خوراک په دې څه شی ورکول وی ده ورته ملک خو ما خو یو تا په سر باندې دا ست ورته کوم د ما قدرمندو دا مولانا صاحب یا مرکزي جماعت چې ده داسې ببرې کوي دا کفر ته دا لوی جنګ دا حساب کتاب یې په سر راخیستی ده دی د غریب ورکر په سر نو د ما عزتمند نن هم الحمدلله ثم الحمدلله دا د موږ اکابرو هغه کردار ده د مدرسو د خانقاهو د جمعیت او د دغو دا کردار ده چې نن هم په دغو کې د الله دین سره مینه محبت د پیغمبر سره مینه محبت دا موجود د ما عزتمندو لمونځ به نه کوي
روزه به نه نیسي خو چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ناموس مجلس رئیسي بیا تر ځان دانګي وینه قربانۍ خو په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې چا سره سودا نه دا د هغه اکابرینو هغه محنت ته چې ما د ما بچو د ما خپلو خپلوانو په زړو کې ور اچولی یوه واقعه یاده شوې په د افغانستان کې چې کله د اکثر دا ملګرو ته جهاد شروع نو یو انګریز راغله او هغه د یوې رسالې سره یا یو چینل سره صحافي و یو وړوکی کتاب لیکلی چې زه ولې مسلمان شم عیسايي و بیا مسلمان نو هغه وایي چې په قندهار کې زه موجود وم چې یو ځای بم وچاوه نو خلک سره ورمنډه کړه موږ ورغلو هلته زخمیان وو نو یوه زنانه ناسته ده هغې غېږ چې وړوکی ماشوم بچی دی یا بې کال و یا نیم و داسې او دا ماشوم بچی په دا غاړې باندې یو بم ټوکړه لګېدلې ده دا وینې ونه بیاړ شي دا ماشوم بچی خوله وړه غوندې خوله یې د کله خلاصي ده کړې اخر وخت دی دا سګلۍ نو دا مور په پښتو کې څه مجلس ورته کوي دا بچي ته زاړي او مجلس ورته کوي نو ما د خپل ترجمان نه پته وکړه چې دا زنانه د خپل بچي ته څه وایي نو ته ماته وایي چې زه به دا مجلس بیا وروسته درته وکړم نو چې کله واپس رالو خپل ځي ته ما راپورټ تیارو نو ما د زنکي نه بیا پته وکړه چې هغه زنانه څه ورته ویل نو ته ماته ویله چې د زنانه خپل بچي ته ویله چې بچیه ته خو روان یې او اوس به لږ وار بعده ته بلې دنیا ته لاړ شې ما یقین ده چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به تا ملاقات کېږي نو په پیغمبر باندې به ما سلام خامخا نو د ما عزتمندو ما سوچ وکړ چې 1400 کاله بعده یوې زنانه په زړه کې د خپل پیغمبر سره دومره مینه محبت چې خپل ماشوم بچي مرګ یې نه ده په زړه خو خپل پیغمبر ته سلام ورکوي دا مینه رښتونې ده او دا پیغمبر رښتونی ده وی هغې نه بعد ما په خپل زړه چې او څه مودې بعد مې کلمه وویله مسلمان نو د ما عزتمند نن د حق پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ناموس باندې عالمي کفر بیا حمله ورکړه امونه ملګرو ته چې ووایي چې بیا مولانا صاحب جلسه یې شه د بعضې ملګري وایي یاره دا مولانا صاحب جاتي منې کو بس ورته ورته نه چې اوس څه په وکړو خو د ما عزتمندو موږ خو حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ والد صاحب به ویل دلته موږ یو مولي صاحب ده ملا بهاءالدین ورته وایي په بلوچستان کې بیا دی ویله مفتي صاحب سره موږ په دورې باندې وو بیا چمن کې وي جلسه منصب چې ختم شو نو وي چې کوټې ته لاړو نو دی داسې کټ چل ماسته پښې ورځې کړې ما دا پښې ورچې منډولې نو ما ته چې حضرت د عمل چې به اسلام رئیس دوی دا کټ سر باندې داسې ټیک لګولی وی سر یې وکړولی سترګې یې پټې وې ما بیا ورته ویله چې حضرت د عمل چې به اسلام رئیس ده بیا سر اوس دا لږ پښې ورچوم نو بیا ورته حضرت د عمل چې اسلام نه راځي وی دا یې کټ چې چېنستی وی چې نه 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 ما دا پښې ورپرېږدې چې ناسره بیا موږ چېرته په عذابوي وروره زنده‌باده مرده‌باده جلسې دي پروګرامونه دي وروره په بد حال دې ککړ کړي چې چل ډېر کاروبار مو هغه پاته سو دا موږ ته دې ولې دا غم جوړ کړی نو ده ما ته بیا ویله دا بالښت تر وخته غېږ چې چېر شه ټیک یې په ولګولې ما ته وایي چې کیسه وایو تاسې لاسته ویله چې هغه یي دا موږ لاسته ورته یو زوبک ورته که څه ورته هغه مرغۍ نه وي داسې توره غوندې دا لکه یې پرې کوي سیتی وایي دا مرغۍ چې کله ابراهیم علیه السلام اور ته ورچولی نو دا مرغۍ چې کومه ده دا لاړه سي دریاب ته مشوکي چې اوبه واخلي ډېر لرې نه ولې چې دا اور دومره زیات ده چې نږدې نه سي ورتلی پاس به وي چې مرغه په تېرېدی کباب پسې ورته واپچېدی
نو دا مرغۍ لرې نه دا هغه ورپکې دې مرغۍ ته چا ویله چې تا دماغ خراب دی چې دا دومره لرې دا اورې تا په یوې څاڅ کې اوبه ومري دې ورته چې دا ما ته پته چې نه خو که قیامت په ورځ خدای ما نه پته وکړه چې ما پیغمبر په اور چې سوځېده نو تا څه کړي نو زه به ورته وایم چې خدای پاکه تا کوم وس راکړی وه ما خپل وکړه نو ویله چې خدای موږ ته کوم وس راکړی دی موږ به خپل وس کوو باقي دا دی که اسلام راځي که نه راځي دا نه تا ذمواري ده نه ما ذمواري نو ما ته یې سره بیا دا فشار دی چې بیا یې درچوي نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په ورځ د قیامت په د الله په دربار کې د پیغمبرانو پیشي هم کېږي داسې پیغمبر به راشي چې هغه سره به یو امتي هم نه کېږي داسې پیغمبر به راشي چې هغه سره به یو امتي داسې پیغمبر به راشي چې هغه سره به 2 کسان داسې پیغمبر به راشي چې هغه سره به 3 کسان داسې پیغمبر به راشي چې هغه سره به 4-5 امتیان داسې پیغمبر به راشي چې هغه سره به 7 کسانو جماعت محدثین لیکي چې دا کم پیغمبر سره یو امتی هم نشته د دغه متعلق دا سوچ کول چې آیا د به د خپل دین خپل امت ته هغسې نه یې رسولی چې څرنګه یې رسولو ضرورت د خدای دین به داسې نه یې بیان کړی چې څرنګه یې ضرورت هغه محنت او کوشش به یې نه یې کړي وي دا غلطه هر پیغمبر د الله دین پوره محنت سره پوره کوشش سره خپل امت ته رسولی ده خو هدایت ورکوونکی الله چاته یې ورکوي او چاته یې نه ورکوي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان قلوب بني آدم بین اصبعی الرحمن ان یقلب کیف یشاء او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې د الفاظ بدل هم خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د انسانانو زړونه دا د الله 2 ګوتو ترمنځ دي چې څرنګه یې خوښ وي هغه طرف ته یې واړوي نو زما عزتمند موږ او تاسو ته چې الله پاک د ایمان دولت راکړی ده موږ په دې باندې شکر کوو او د ما عزتمند چې موږ علما کرامو سره ملګري کړي او دغه نظریه او دغه جماعت سره ملګري کړي په دغه شکر وکړو او چې دا کوم دین غالبولو حکم موږ او تا ته کړی ده الحمدلله موږ اکابرینو دغه دپاره دغه نظم او دا جماعت جوړ کړی ده او دغه دپاره په دغه ملک کې دا سیاست کوي او دا منډې کوي خو د ما عزتمندو نن یو ور بیا جمعیت علماء اسلام قیادت هغه خپل تحریک هغه خپل مجلس مخ وړاندې بوځنولو دپاره او د خپل عقیدې او د خپل ایمان تحفظ کولو دپاره هغه هلې ځلې بیا له سره شروع کول غواړي او دغه دپاره په ټول ملک چې پروګرامونه شروع کړي په 27 باندې غالبا مخکې په 1 باندې او که په 4 مارچ باندې پروګرام اوس په 27 فروری باندې په کراچۍ کې اوس 23 ته یا 23 ته وړو 23 ته اوس 27 ته فلورم بار کې خو 23 ته مخکې وو به چې اوس کرکټ میچ ته کڅ راځي کراچۍ چې د وجنه 27 تا راوړل په دې ما عزتمند دغه رنګ په موږ او تاسو باندې دا مرکزی جماعت احسان وکړ چې یو غټ پروګرام یې موږ ته بنو ضلع دپاره راکړی دی یا جنوبي اضلاعو دپاره راکړی بیا دغه رنګ په بلوچستان کې یا په پنجاب کې په 19 مارچ باندې په لاهور کانفرنس تاسو ما واورېدل دلته دغه 2 تاریخونه سره یادوي یو 27 مارچ ته یو 8 مارچ ته من کې یو 16 مارچ ته خبر تیو کنه 19 مارچ ته همې تیر کړی و خدای مې ته چې ځو به نه ولې کو نو د با عزتمندو او قدرمندو جمعیت علماء اسلام په دا 8 مارچ باندې په بنو کې کومې اجتماع اعلان کړی ده موږ دغه دپاره تاسو ضلعو دا ټولو جنوبي اضلاعو ضلعو چې کوم مشرانو دا موږ غوښتي وو چې په بنو کې او دغه دپاره موږ هلته هم دوی ته ویلي چې موږ به راځو او تاسو ضلعو ته به دا مجلس کوو د هغې تاسې اجلاس چې کوم ده دا په 16 تاریخ باندې خو د ما قدرمندو عزتمندو
موږ چونکې په دورې چې شیډول کې دا پروګرام په 18 تاریخ ورکړی و نو بیا مو ته درخواست وکړو چې که تاسې دا مهرباني وکړو چې 16 بجای دا پروګرام 18 ته واړو نو بیا به اسانه سي امیر صاحب خو غاړه نه ډوله خوشا د سمیع الله مولوي صاحب ویله چې بس ټیک ته موږ اړو بیا امیر صاحب ته وینا وکړه نو امیر صاحب ډېر لوی کرم وکړ په موږ باندې چې دا پروګرام یې دغې ورځې ته واړو شي نو ما دپاره ډېره اعزاز خبره ده او د ما عزتمندو موږ نن بیا یو ورته تاسې ته جرګه راغلي خواست ته راغلي یو چې تاسې به موږ سره په دې 8 مارچ کې داسې شرکت کوو لکه څرنګه چې مخکې دغه تحریک چې تاسې کومې قربانۍ کوئ